نو الله پاک جل شانه ډیر لوی احسان دی او د قران نه دا خبر ثابت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټول عالم د پاره رحمت للعالمین، د ټول عالم د پاره رحمت، د زناورو د پاره، یعنی عالم د الله نه علاوه چې سدي دی ټول د عالم ویل شي، نو د دې ټول د پاره رسول الله صلی الله علیه وسلم رحمت، زناورو د پاره رحمتو، انسانانو د پاره رحمتو، کافرانو د پاره رحمتو، مسلمانانو د پاره رحمت. اگر چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه فائدہ مسلمانانو او چې تکړه د کافرانو دینه د او چې تکړه څنګه چې قران مجید چې کوم دی هدل للناس، قران د ټولو خلکو لپاره هدایت دی. بل ځکه الله فرمایي هدل للمتقین، دا قران د متقیانو لپاره هدایت دی. نو د ټولو خلکو لپاره هدایت دی، خو متقیانو د قران نه چې کوم دی پیدا او چې تکړه دکشن رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د ټول عالم د لپاره رحمت دی، خو پیدا د کافرانو نه د اوچته کړي مسلمانانو ته اوچته کړي. د زناورو د پاره هم چې کوم دی نبی علیه الصلاۃ والسلام رحمت دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام ناس دی تشریف فرما دی او خراغي او د دواړو جهان مبارک سردار صلی الله علیه وسلم په دې غیږ کې سر کې خود وبرړي. نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک لاس مبارک د غوګونو باندې ولرا کاغو او دا اوخ ته چا دی. یو صحابي عرض وکړ الله پیغمبر د اوخ زما دی، وی دا اوخ شکایت کوي چې دې په ما باندې کار ډیر کوي او خوراک را لکم راک، لہذا د دې زناورو په باره کې د الله نه ویری. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام د هر چا د پاره رحمت. عمدا وجه چې حدیث پاک کې راځي چې تر هغه وخت پورې یو سړی کامل مؤمن نشي کېدلی تر څو پورې نبی علیه السلام فرمایي چې ته زه د خپل مور او پلار نه او د ټولو انسانانو نه زیات محبوب نشم. لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. تر هغه پورې یو کس کامل مسلمان نشي کېدلی تر څو پورې چې نبی علیه السلام وي د تزو د خپل مور او پلار نه د ټول انسانانو نه زیات محبوب نشم. حضرت عمر رضی الله عنه چې دا حدیث واورید نو حضرت عمر رضی الله عنه د الله پیغمبر زما خو تاسو سره ډیر زیات محبت دی، خو صرف د ځان سره مې لګ ډیر د تاسو بیا چې کله سره مبارک کته د الله پیغمبر د ځان نه مې سره ډیر محبت. د ماشومانو په ځړ کې هم الله پاک جل جلاله د رسول الله مبارک ته محبت اچولي. شیخ الهند رحمه الله وی زه مدینه منوره ته تلو، چې کله مدینه منوره ته لاړم نو په هغه وخت ډیر زیات غربت او د مدینه منوره د خلکو د خلکو سره سامانونه وړل د ډوډۍ په بدله کې سامان به ولوړو نو د مدینه منوره پاکستان باندې ډوډۍ وخورو. ما وکتل یو ماشوم لګیا دی د ډسبینونو دی، په ډسبینونو کې چې کوم دی یو ماشوم لګیا دی او سو خوراک خلکو چې کوم دی جوټه خوراک ورزول دی غرالي پاکي جمع کوي. وزنه مې دی ماشوم ته مې چې بچیا اته سکه ما ته وی چې کاکاجي یا عمي ای زما ترو زه په کور کې دک یو د غټي وټم زه غټه وټه نشم کولی، خو د خلکو چې کم جوټه خوراکونه ورزولي غزر واله منو په خپل باندې خورما په خپل مور او په خپل ورونو باندې خورم. زه ډیر زیات خپه شوم. ما د ماشوم ته چې بچی ته کار کوم چې تا د خپل ځان سره هندستان ته بوزم او ته در باندې علم وکم او ډیر خپل سړی بدنه ووسی. وی هغه ما ته چې زم د مور سره مشوره کوم. چې مور سره مشوره وکړه نو مور ورته وی چې تا د یوازې نه بوزي کو بوزي نو مونږ ټول دی بوزي. د دې پلار وفات شو نو مونږ دی ټول بوزي نو کو ټول مونږ بوزي نو مونږ سره هندستان د زګ زمون خرچه برداشت کی. شیخ الهند رحمه الله ما ورته وی چې بالکل ټول ته تیار یم. د ماشوم راغی ما ته وی چې مور می وی چې کوم ټول کور والا بوزین مونږ در سره زو او که یوازې ما بوزینو د دې د کټي وټه بدل تس کیږي. بیا شیخ الهند رحمه الله ما ته چې ورشه مور ته دی وای چې ټول ځان تیار کړي او چې کله زه د حج نه فارغ شم تاسو ځان سره بوزم. وی بغوی چې ټیک تا وی چې زه کله روانېدم زما د الله سیونی سو او د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم غشین ګمبت ته اشاره وکړه چې کاکاجي په هندستان کې به دغه شان د خپل شین ګمبت یي ما ته چې بچیال ته خدا سي ګمبت نشته. ما ته چې دسه ګمبت نشته نو ما ته دا جوټه خوراک را غونډول دا راته آسان دي او دغه شین ګمبت دیدن پر خودل دا په ما باندې کړ. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام دا د ټول عالم د پاره چې کوم دی رحمت دی. لقد من الله په تحقیق سره الله احسان کړی دی علی المؤمنین بمؤمنانو باندې اذ بعث هر کله چې راولېګو فیهم پدوی کې رسولا اخیری رسول یعنی محمد صلی الله علیه وسلم من انفسهم د دوی د ځانونو
یعنی د دې د جنس نه راولېږو. نبی علیه الصلاۃ والسلام انسان وکړه نو د انسانانو د جنس نه راولېږو. خو د فرشتو نه پیغمبر راغلی وي نو فرشتې ته د خوراک سکاک نه کوي نو هغه ته بیا د غریبانو څنګه احساس کېږي. فرشتې ته د ګرمۍ او د سړځۍ احساس نه کېږي نو هغه ته بیا د غریبانو د ګرمۍ او د یخنۍ څنګه احساس کېږي. نو الله رب العزت فرمایي چې په تاسو کې مې راولېږو، انسانانو کې مې راولېږو. او دویم دا چې په عربو کې مې راولېږو، عربي مې راولېږو چې تاسو په ژبه باندې هم پوهېږئ. دا ډېر لوی احسان دی په امت باندې. تر هغې پورې د نورو امتونو لوی لوی اولیاء، لوی لوی اتقیا هغه جنت ته نشي داخلېدی تر څو پورې چې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د امت هغه ګناهګاران جنت ته نه وي داخل شي. څومره لویه خبره. په دې موږ شکر وباسو. موږ الله ته درخواست نه دی کړی، الله په خپل فضل سره مسلمانان پیدا کړي یو او الله په خپل فضل سره د رسول الله مبارک په امت کې پیدا کړي. دا لوی احسان دی د الله په